وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال استاد دا چې د موبایل کې قرآن تلاوت کول بغیر د اوداسه نه دا جایز دي که نه؟ نو جواب د دې دا دی چې دا موبایل چې کوم دی دا چونکې د دې زمانې څیز دی، نو چې کوم د دې زمانې علما دي نو د هغې نو دې باره کې تپوس شوی دی. نو هغې جواب داسې ورکوي چې دا موبایل چې کوم دی په دې کې قرآن که هغه د لیکلو په شکل کې داخل کړی شوی دی او که دا ریکارډینګ په طریقه دی، خو د دې حکم د دې عام چاپ قرآن چې کوم دی د دې نه دی. بغیر د اوداسه نه هم دا راخیستی شي او موبایل به د جب کې او یعنی بیت الخلا ته هم داخلېدی شي او واشروم ته. وایي دا وجه دا ده چې د قرآن دا لیکل چې کوم دي په دې موبایل کې دا داسې نه دي لکه څنګه چې عام د کتابي شکل کې لیکلی شوي. دا صرف یو لهرونه غوندې دي چې هغه کله ته بټن دباو کې نو راښکاره شي او بیا ختمیږي، خو داسې په ځای باندې ولاړ حروف نه دي مستقل مضبوطه. او موبایل چې دی نو د قرآن هم دی نور هم د دنیا څیزونه پکې یا چې قرآن حکم د دې نه دی. شیخ عبدالرحمن بن ناصر البراق د هغه نه تپوس شوی دی چې قرآن لوستل موبایل نه بغیر د اوداسه نه بغیر د طهارت نه د پاکۍ نه دا څنګه دي؟ نو هغه جواب ورکړی دی چې دا معلومه خبره ده چې قرآن لوستل په یادو باندې چې سړی په یادو باندې لولي نو دې لپاره خو اودس شرط نه دی. که وړه بې اودسي د هغې نه هم پاکوالی شرط نه دی او که لویه بې اودسي او د هغې نه هم. لیکن د قرآن د لوستلو دپاره اگر که دا په یاد وي پاکوالی بیا هم بهتر دی. غوره دا ده چې انسان که په یاد هم قرآن لولي نو چې دا په اوداسه کې، ځکه چې د الله کلام دی او د هغې پوره تعظیم هغه دا ده چې هغه په پاکوالي باندې ولوستی شي. خو د قرآن نه چې لولي نو دې کې بیا پاکوالی دا شرط دی د قرآن د راغستو دپاره کوم چې کتابي شکل کې دی. یعنې مطلقاً مطلب دا دی چې که هغه وړه بې اودسي که لویه د هغې نه به ته پاک ځکه چې حدیث کې راغلی دی لا یمس القرآن الا طاهر، لاس دی نه وروړي قرآن نه مګر پاک کس. او بل دې باره کې د صحابه کرامو تابعینو آثار هم راغلي دي چې هغوی به دا خبرې نه منع کوله، دا به یې بده ګڼله. او اکثره علما هم دا خبره کوي چې یو سړی بې اودسی اگر که په وړه بې اودسۍ سره بې اودسی دی خو د باندې حرام دي چې دې قرآن له لاس وروړي. برابره خبره ده که دا تلاوت دپاره یو که هسې راخلي. نو هغه بیا فرمایي چې د دې نه پته ولګېده چې دا موبایل او داسې نور څیزونه چې کم آلې راوتي دي چې په هغې کې قرآن ریکارډ کولی کېږي د دې حکم د قرآن نه دی، د کتابي شکل دا نه دی. ځکه چې حروف د قرآن د هغې په دې آلو کې لکه موبایل وغیره د دې نه بدل دی کوم چې په کتابي شکل کې دا په هغې طریقه باندې نه موندل کېږي، بلکې په یو خاص لهرونه شکلونه لري چې د هغې نه حروف جوړېږي. په خپل کله چې ته بټن دباو کې ستا په کار شي په یو خاص شکل باندې سکرین راښکاره شي او چې کله ته بیا بل طرف ته وړي نو هغه پناه کېږي. دې وجې نه موبایل یا کیسټ وغیره چې کې قرآن وي هغې له لاس وروړی شي او قرات هم د هغې نه دغسې لوستل جایز دی اگر که په اوداسه کې نه. داسې د شیخ صالح الفوزان حفظه الله نه تپوس شوی دی چې یو کس ورته وایي چې زما حرص دی چې زه قرآن ولولم او عادتا چې زه جومات ته ځم وختي نو ما سره د موبایل وي چې په هغې کې مکمل قرآن شته دی. نو کله کله داسې چې زه اودس مې نه وي نو چې څه ما ته ممکن وي زه پکې ولولم یعنې مقرره ته میلاو شي نو دې لپاره اودس چې دا لازم دی که نه کله چې د موبایل نه زه لولم. هغه جواب ورکړو چې دا نن سبا چې کوم سهولتونه راوتي دي نو دا هسې هغه یعنې ډېره زیاته پراختیا په دې کې وشوله ورنه قرآنونه خو موجود دي. هغه فرمایي چې قرآنونه الحمدلله ډېر دي جوماتونو کې خو به ښایسته چاپونه دي نو دې ته څه حاجت نشته چې سړی د موبایل نه لوستل کوي. که چېرته وشي یو څوک یې کوي نو موږ دا نه ګڼو چې دا ګنې د مصحف په حکم کې دی د قرآن په حکم کې دی کوم چې کتابي شکل کې دی. مصحف چې کوم دی نو هغه به صرف پاک سړی راخلي لکه څنګه چې یو حدیث کې راغلی دی لا یمس القرآن الا طاهر، قرآن له به لاس نه وروړي مګر پاک سړی. هر چې موبایل دی نو دې ته مصحف وایي نه ویلی کېږي.
نو دا خدای فتوی دي نه پته لګي چې د لپاره او داس چې دا شرط نه دی لازم نه دی او بل دې کې دا چې د موبایل کې لوستل د قران چې کم دي کې د ماهواري وال زنانو د پاره سہولت ته هغه چا د پاره چې هغه د قران نشي راغسته پلاس کې د غرو کاوټونه وته یا دې سيزه کې چال دا داس کول ته مشکلي نو د موبایل نه تلاوت کول د غوي د پاره دي کې سہولت ته ځکه چې د پاره او د سویدا لازم نه ده شرط نه ده الله اعلم